أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون سورة مطففين خلقو نقصان کو کمی کو پناپتول کی درنگے پہ ہر حکم دا اللہ کی کمی کو نقصانی کو کلچے معاملہ دا دنیا راغلا خلقولا دا خلقونا دے اخلی نو پورا پورا اخلی کلچے اغیل ور کئی ناپ کئی تول کئی کمی پکی کئی دغسے دا اللہ رب العزت احکامات تی انسانانو باندے لازم دی نو دیم پاگے کے کام چوری کئی اغا احکام پورا کئی نا کلچے دا دم مسئلے نو دے غواڑی کدا اللہ نئی نو دا اللہ نم غواڑی وینا مالخو پورا راکا کلچے دا اللہ حکمی آغا دے صحیح نہ پورا کئی بعض خلق پا گداسی چاہو قیامت نہ منی داغی خبر اکڑا چے فاجران دی نو داغی اعمال نامی دی یا داغی ارواح دی ناو پسی جین کی رستو ورپسی را روان دے علیون تذکرہ کی نو یو سجین دے یو علیین دے نو یہ دوارو تذکرہ چکی گی نو دا دوارو زیون دی دا ارواحو دا مستقر ارواح دا مرن رستو دا بکمزے کی چی خلق مرشو نو دا ارواح بچر تزی اگی بارا کے یو خبر ادا کولے کی چی دا پسی جین کی وئی دا فاجرانو او دا نیکانو آغا ارواح آغا پا علین کی دغه سے د دې نمونه دي نو دا په یو رجسٹر کې لیکل شوی دي نو دا فاجرانو هغه په سجین کې دي او دا ابرارو هغه په علیین کې دي یا د دې خپل اعمال نامې دي او یا کوم رجسٹر کې چې د دې لیست جوړ کړی شوی دی نو هغه د بدانو آغا پا سجین کے او د نیکانو آغا پا علیین کے نو تذکرہ اکڑا چے فاجران چے سمر دی دا غی دا پارا دا قیامت پرز باندے حلاکت تے دی دا قیامت دا ورزی نا انکار کئی دا غی تکذیب کئی تو قیامت نے انکار چکے نسوک کئی ہر دا حد نہ تجاوز کے ان کے گناہگاری کئی مجرمی کئی کل چیل وستیکی کی پدبانے آیاتو نظمانگ دیوئی دا خو قصی دا پخانو دا خو پخانے قصی را روانی دی بلزے کے مفسرین و بازیوین لی اساطیر الاولین مانے اکاذیب الاولین مخکنا دا درو خبری دی را روانی دی دیزنا اللہ رب العزت تذکرہ کی دے چی دغا فاجران دی
د دې په زړونو باندې زنګ راغلی قیامت حال به د دې صحیح د رب د ملاقات نه به منئ د دې ځای به کم یوي جهنم ته به ځي وینا به ورته هم کولی کېږي چې دا جهنم ستاسو د هغې تکذیب بدله ده بیا ورپسې د نیکانو تذکره کوي د ابرارو د هغې د اعمالنامو دارنګې د هغې د ارواحو په تختونو باندې بناسي په مخونو باندې تازگی وي د هغې د نعمتونو څه تذکره ده او ترغیب پکې هم دی د دې دپاره چې او خلکو دا نعمتونه چې کم تاسو ته ذکر شو دې کې رغبت وکړئ دې کې شوق وساتئ په دې کې د یو بل نه سیالي وکړئ په دې کې مینه وکړئ دغه طرف ته لاړ شئ او بیا د مجرمانو تذکره به کوئ هغې له زجرونه ورکوئ دنیا د هغې حال هغه به ذکر کوي بیا قیامت کې د هغه خلکو حالم ذکر کوي چې نن دنیا کې په مسلمانانو مؤمنانو موحدینو پورې خندل د هغې حال به ذکر کوي نن په دنیا کې دغسې چل کوي مؤمنانو پورې خاندي نو سبا قیامت کې دا مؤمنان به په دغې مجرمانو پورې وخاندي دا تذکره به راځي آخر کې کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون چرې داسې نه د پکار بلکې زنګ را وستل د دې په زړونو باندې هغه څه چې دي کم کسب کاو دا تکذیب نه پکار قیامت ته دروغ نه دی ویل پکار بلکې قیامت منل پکار دی الله قادر دی په دې باندې چې دې بنا پورته کوي خدا ولې شي دی دا انکار ولې کوي وې زکه کوي چې زنګ را وستل د دې په زړونو باندې هغه څه چې دي کوم عمل کاو دی چې کوم عمل کاو د هغې د وجې نه د دې په زړونو باندې زنګ راغی زړونو باندې ختم راغی طبع راغله تاله پې ولګېده پرون څه تذکره شوې وه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون نو قیامت حال ذکر کوي یقینا دا حقا کلا یقینا دا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یقینا دا خلق با د خپل رب د ملاقات نه په د ورځ باندې خامخا منئ رب سره ملاقات به نشي کولی پرده کړی شي وی دا الله او د دې په منځ کې بیا د دې خبر دا ده چې انهم لصال الجحیم یقینا دی بخامخا ورننوزي جهنم ته بزي نو بیا ویل کېږي دیته یو قالو هذا الذي كنتم به تكذبون دا بدل په سبب دا چې تاسو کوم تکذیب کاو نو دغه خبر راځي انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون یقینا دی چې دی د خپل رب د ملاقات نه په دغه ورځ باندې خامخا دی به منئ د رب سره د دې ملاقات بنه کی نور زیرو کې الله رب العزت وی لا یکلمهم الله والله بور سره خبر نه کوي ولا ينظر الیهم دې طرف ته په نظر د رحمت بګورینا لا ينظر الیهم لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا ينظرون وی مختلف الفاظ راځي دیتا په نظر د رحمت بنور نه کته کیږي دی لوا د دې د بدو اعمالو چې دنیا کې دي کړلې دا غي د پاره د عذر پیش کول وخت بنور کول کیږي وما من المعتبين وما مختلف الفاظ تمرازي دی لوا وخت نور کول کیږي چې دی عذر واوره دي شي د دې عذر قبول کړی شي نصیب بنئ انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون یقینا دی د خپل رب د ملاقات نه بمنئ د رب د دیدار نه بمنئ
خبر راځي د رب دیدار بکیږي وی آو د رب دیدار حق ده. نور زینه کې مخکې سورته قیامت کې ویلو وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، سمخونه به په د ورځ باندې چې هغه تر تازه وي، ناظره الى ربها ناظره، خپل رب ته طرف ته بګوري، خپل رب ته بګوري، خپل رب بیني دیدار بکیږي. بل راضی سورۃ یونس کې هم راضی للذین احسنوا الحسنى وزیاده، هغه کسانو چې هغه ایمان راوړل عمل صالح کړل نو داغه د پاره جنت ته وزیاده او د داغه نه علاوه نورم دي، زیات پکې مشتي. زیات سره مفسرین وایي چې اندګي دیدار د الله ده. جنت کې چې کله جنتیان جنت تلار شي هغه لبا نعمتونه ورکول کېږي. الله رب العزت بو ته وایي چې او تاسو سو واړی س کمایي چې تاسو باندې انعام وکم. مختلف انعامات دي هغه بکول کېږي. جنتیان وایي یا الله سو واړو جنت ته نو څه کمه خو پکې نشتی چې موږ واړو. د دې انسانانو په نظر کې یو شی به هم نه چې دی واړی چې الله دا کمه پکې نه. الله رب العزت ورته خپل دیدار نصیب کی پردې بلری کی. دا جنتیان به په جنت کې هم دیدارو کی. د دې نه خو د بل نعمت به کم یوي وي، بل نعمت نشته. خو د رب دیدار چې نصیب شونه دا د ټول نغټ نعمت دی. نو کلا انهم ربهم یومئذ لمحجوبون. امام مالک رحمت الله علیه نے تپوس شو چې د رب دیدار بکیږي، مؤمنان به کوي او کوم ذکر قرآن کریم کې د آیات کې دي کنه انهم ربهم یومئذ لمحجوبون. دا کافران چې دا فاجران چې دي د خپل رب د دیدار نه بمنئ. نو چې فاجر او کافر د رب د دیدار نه منه ده نو بل جانب راضی، بل طرف راضی، بل اړخ راضی چې مؤمنان به کوي، نیکوکار به کوي، ابرار به کوي. الله دې موږ هغه ابرارو کې شمار کی. ثم انهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم. ندی چې د رب د دیدار نه من دي، د رب د ملاقات نه من دي، د رب د نظر رحمت نه من دي، د رب د خبرو نه من دي. نو انهم لصال الجحيم يقلن دي وخامخا ورسي جهنم تا وننوسي بجهنم تا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بیا به ویل کېږي دي ته دا هغه څه دي چې تاسو د دې تکذیب کاو، تاسو دنیا کې دا نه منل کنه. نن وګورئ وی نه زی ورته تاسو قیامت بکړئ، باز بعد الموت خو نشتی وي، بیا دوباره ژوند وي کوم ځای دوباره پاسېدل کوم ذکرې. الله یې زو شو کو نشو الیس هذا بحق، بل ذکر وي ولې دارا پاسېدل حق نه دي. یو یا ودی دی الله ولې نه دي اوس منو هغه وخت یې منی، لیکن هغه وخت یې پیدا نه ور کوي. بیا چاویل الان قد ندمت ولا تنفع الندم. نن خو ته پیمانه شوی خو اوس پیمانتیا پیدا نه ور کوي، د ور خو به تیر شي اوس پیدا نه ور کوي. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا یقینا دا کلا وانی حق وی ان کتاب الابرار لفی علیین. یقینا اعمال نامه د نیکانو خلق خامخا په علیین کې وی. علیین د علون ماخوذ اوچت زیات وی، اوچت مقام ته وی. نو اوچت مقام د علیین کم ځکه دا د ټولو وو اسمانونو لپاس دی او په دې لپاس بیا عرش د الله دی. غلو ته وي، اوچت مقام دی. نو د نیکانو ارواح چې دي نو الته کې وي،
د نیکانو اعمال نامې چې دي نو التبي د نیکانو د لست چې دی نو هغه به هلته کې علیین کی او یا هلته کې سجینو نو سجین وایي دا د اوو ځمکو نه لاندې دی نو هلته کې دی هلته کې ارواح د کافرانو د فاجرانو هلته کې دی مستقر د ارواحو هلته کې دی نو یو مستقر د ارواحو د نیکانو دی نو هغه په علیین کې دی او یو مستقر د ارواحو د فاجرانو نه هغه په سجین کې دی نو ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا اعمال نامې د نیکانو خلقو خامخابه په علیین کې وما ادراک ما علیون او تا ته خبر درکې چې دا علیون څه شی دی علیین وتم وی علیون وتم وی کتاب مرقوم دا یو دفتر دی مہر زده دی دا یو رجسٹر دی مہر زده پدې باندې مہر لګېدل پدې کې نور زیاتې پکې نه کیږي کمې پکې نه کیږي یا دا کتاب دی رجسٹر دی دې کې چې څه لیکل شوی دی مرقوم ناغه ماغه باندې مہر لګولې شوی دی مہر په لګېد ختم شو خبر اخلاص شو دغه کسان دي دا نیکان دي او د دې نه علاوه نور جناب بل ذکی بیا کتاب مرقوم دا لیک شوی دی مرقوم دا کتاب دے مرقوم لکل شوی یشهدو المقربون نیک هداشتی بکی حاضر بشی آغیتا مقرب خلق یا مقرب ملائک یشهدو المقربون حاضری کے بعد غزیتا آغا ارواح چی آغا دنیکانو دی یا یشهدو المقربون نیک هداشتی کی دا دے خیال ساتی دا دے چوکیداری کی آغا مقرب ملائک دا نشي کوله چې په دې کې دې ابرار دي نه فجار دي هغه دې ته ورننه استېشي یا نیکان دي هغه دې د دین هغه استېشي نه دې سره د دینه الله قادر دې پارس باندې هغه لم یو نظم مقرر کړل په دې باندې چې حالت کې چوکیداران دي ملائک دي هغه خیانت نه کوي ملائک مبارک الله رب العزت بل ذکر ویلي دا ملائک چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون دین فرمانی نه کې څه چې ته حکم کولای کیږي دي هغه کوي تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیہ السلام توي ته زر وې ناراضي تاسو پر اتلو باندې زمونږه تسلی کیږي من په خوشحالي گزر زر راضي کنا اللہ رب عزت قرآن کریم کے آیات نازل کو وما نتنزل الا بامر ربک مگر نشو رات لیں مگر استاد رب کو حکم مانے استاد رب کو حکم آئے رات لے شو آسی نشو رات لے اللہ حکم کی اجازت کی اللہ دا حکم مطابق منگر آکوزی سورہ زیوی حالتا کہ وحی بندرشی ہوا موقع سورۃ کہف کے داغے سے تذکرہ شی ہوا یشهدو المقربون یشهدو المقربون یوم آنا غوا چې دا خلق نزدیکی کی با اللہ تا په زمانه په خپل عمل باندې ونزدیکی کی د علیین ته چیزینو هغه خلق بزی چې هغه مقرب خلقی یاد دې نه هداشتي چې کین هغه مقرب ملائک بکئی ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق مخا په نعمتونو کې وای نعمتون دی جنت تے نو جنت کے ہوٹول نعمتون دی آئل آرائے کے پتختون بانے ینظرونا گوری با پتختون بانے بناسی یو بلتب گوری پتختون بانے بناسی نو گوری با اللہ نعمتون تا آئل آرائے کے ینظرو نا کل منظر بھئی اب گوری دل نگے زمان پدے گرمے په موسم کې خلک لاړ شي چا ځان له ځای جوړ کړي په باغ کې جوړ کړي پټي کې جوړ کړي چا په غره لپاس باندې جوړ کړي څوک د چا نه نه پردول ازیبیا څوک لګیاله بارین تزینو څوک کالام تزي څوک یو زیاده څوک بل زیاده زی د دشتو تزي ځان له پروګرامونه کې حالت کې ناسي ځان مسیح اخلي داغینا ناسي سو ته پوره ناسي استړي شي
ټیم ختم شي موسم په بدل شي هغه زنده روان شي واپس راځي دغه نیکان خلق دا په نعمتونو کې الارائک نو تختونه بدل د پار لګې دي تختونه دي باغ تختونه باندې بناسي ينظرون یو بل تبغوري یو بل سره خبرې کوي تختونه باندې ناشتي مخکې زینو کې مخ قرآن کریم کې غنو زینو کې دې تذکرہ شي مزه باخلی فقیهین او فاکهین الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم پیجنے بتا په مخونو د دې کې تازگی د نعمتونو تازگی وي د نعمتونو خوشحالي وي چې کله یو سره خوشاله ده په ابورای کې ده نو د رنگم تازه ده د مخې مروخانه ده او چې کله پریشانی صرف مخ باندې پریشانی اثراتی پپای تازگی ختم شي تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم نو پیژنې بتا په مخونو د دې کې تازگی د نعمتونو خوشحالی داغي یسقون من رحیق سکول کیږي وا په دی باندې من رحیق داغه خالص شرابنا مختوم چاغبا مہر زدای مہر په لګي ولې شوی یا بازی وی یسقون من رحیق سکول کیږي وا په دی باندې داغه خالص شرابنا مختوم چې هغه اخره حصہ داغه بمواري اخره حصہ داغه د مشکو به ورپسې وي اخره حصہ هغه باندې مہر بلګې دلې د مشکو مہر په لګې دلې مہر زده وي سلبان وي داسې شراب وي ایا دا چې داغه چې کله اخره حصہ ګور دې او کینو داغه نه د مشکو غندګي خوشبو برا پورته شي ختام مسک وي او ختام داغه د مشکو وي مہر داغه سل چې نو هغه د مشکوي ایا اخره حصہ داغه د مشکوي مشکو بشان دے خوشبو تیرا پورتش وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون فکار دے پدے کے رغبت دیو کی رغبت کون کی من دیو کی من کون کی شوق دیو ساتھی پدے کے شوق ساتھ ان کی خبر دی کی نا دا انشاءاللہ دایت جب ہوئی ویل للمطففین ہلاکت دے پارا دا نقصان کون کو الذین یزکتال والناس یستوفون دا کسان دی چې کلا دی ناب کوي د خلقنا اخلی یستوفون نو پورا پورا اخلی و اذا کالوا ما وزنهم یخسرون او کله چې ناب کوي اغیل ور کوي او وزنهم یا وزن کوي اغیل ور کوي یخسرون کمه پکی کوي الا یظن اولئک انهم مبعوثون خبردار الا یظن آیا د دې دا خیال نشتی د دې دا ګمان نشتی انهم مبعوثون چې یقینا دی برا پورته کولای کیږي یا الا یظن آیا د دې دا یقین نشته د دې دا ایمان نشته چې دی برا پورته کولای کیږي له یوم عظیم هغه غټي ورځ ته هغه غټي ورځ کې یوم قوم الناس لرب العالمین چې شبا خلق په ورځ باندې چې و بدريږي خلق په ورځ باندې رب العالمین تا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دا کمه نه ده پکار تطفیف نه ده پکار ان کتاب الفجار یقینا بردر کې چې داسې جنس شی ده کتاب عمر قوم دا او دفتر ده معرضه دا هو لیکش دا هو کتاب ده لیکل شوی رجسٹر ده لیکل شوی ویل یوم یذل المکذبین حرکت ته په دور باندې د پاره تکذیب کوونکو الذين يكذبون بيوم الدين دا کسان چې تکذیب کوي د قیامت د ورځې او ما یکذب به الا كل معتد نسیم او تکذیب نہ کوي پدې مگر هغه سره چې د حد نه تجاوز کوونکې ګناګاری و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوسته کی په د باندې آیاتونه زمونږ نه دی وای دا قصې د پوخانو کلا چریدا سینه د پکار بران علی قلوب ما كانوا یکسبون بلکې زنګ را وستل په نوم د دی باندې هغه چې دی کم کسب کاو کلا انهم ربهم يوم يذل محجوبون یقینا دارا دی د خپل رب د ملاقات نه په دغه ورځ باندې خامخا منابي ثم انهم لصال جهنم یقینا
بیا یقینا دی چې دی خامخا داخلي کې بجانم ته ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا ویل کېږي بدا هغه چې تاسو د دې تکذیب کاو کلا یقینا ان کتاب الابرار یقینا اعمال نامه د نیکانو خامخا فعلین کی به پوچت زې کی به او مادرا کما علیون او تعالی څخه خبر درکې چې دا علیون سره کتاب مرقوم دام یو رجسٹر دی او کتاب دی مرقوم لیکل شوی دی معرضه دی یشهده المقربون نگہداشتی کوي د دې مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق په نعمتونو کې بیان الارائک کې په تختونو باندې ينظرون غوري با تعرف فی وجوههم نظرة النعیم پیجن متو په مخونو د دې کې ان تازگی د نعمتونو یسقون من رحیق مختوم دې زنه بیا الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي